بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کوم چې په خیریت سره به الله خو صحتمن لره د دې نه مخکې موږ یو ویډیو اپلوډ کړې وه د ویښتو یعنی د ګنجا کېدو په باره کې او د دې پاڼې په باره کې اور هغه ویډیو ډېرو ملګرو کته مګر په هغې کې پوره طریقه کار صحیح نه ادا شوی نو ډیرو ملګرو په فون باندې رابطې سره او په کمنټس کې او په ایس ایم ایسو کې دا وي چې موږ ته د دې پوره طریقه کار وښیه نو راځئ نن تاسو ته په دې ویډیو کې مکمله طریقه د دې ښیم او د هغې پوره طریقه کار تاسو ته ښیم او کومو ملګرو چې دا ویډیو وکته مخکنۍ ویډیو چې څومره کسانو کتلی وي هغو ته هغه شیر کړئ چې د دې فایده ورته میلاو شي نو دا پاڼه ده کومه چې دا ما تاسو له راوړله دې ته موږ په خپله ژبه کې منظري پاڼه وایو او بعضې خلک ورته روبیره هم وایي په پښتو کې بعضې خلک ورته کمال پاڼه هم وایي او په اردو کې ورته الویره وایي دا مختلف نومونو سره ما تاته وښودله او دا په هر ځای کې چې کوم دی میلاویږي کوم ځای کې چې تاسو تپوس کوئ دا په هر ځای کې میلاویږي دا قدرتي یو بوټی دی چې په بعضې ځای کې الله تعالی راخېژولی وي یعنې خاورې ځمکه کې دا وي دې په باره کې تاسو ته زه هغه معلومات کوم چې ملګرو سوالات کړلي د هغې جوابات پاتې دي په غور سره واورئ ویډیو پوره وګورئ ویډیو کټ کوئ مه لپاره د دې چې تاسو ته د دې فایده حاصل شي نمبر 1 سوال دا به په څومره تیلو کې اچئ او څومره تیل به د دې لپاره کافي وي یعنې د مقدار څه دی کله چې تاسو د شړشمو اصل تیل راواخلئ هغې کې تارخه تیل نه کم چې سره عام استعمالیږي د شړشمو اصل تیل چې 100 ګرام اصل تیل د شړشمو وي نو 200 ګرام پکې ته دا پکار ده سوال نمبر 2 چې د دې پاڼې نه به دا پټ موږ لرې کوو او که نه دې سره به یې موږ تیلو ته اچو تیلو لپاره چې کله تاسو دا استعمالوئ نو دې نه به دا لبرې چلکه نه لرکوئ بلکې دا به دقه شانتې کټ کټ کوئ نری نری او تیلو ته به یې واچوئ چې کله دا په هغې کې وخوټ کېده وچه شوه نو بیا به هغه تیل راکوز کوئ دا به چاڼ کوئ هغه تیل به ترې ځان له محفوظه کوئ دا به ترې بیرته ارتاو کوئ بعضې خلک اوس دا سوال کوي چې بیا به دغه سر موږ څنګه وینځو نو بهتره خو دا ده چې په دویم ورځ باندې سر وینځلی شي خو نه که چېرته څوک یې روزانه وینځي لا یې سهار اور ماښام وینځي هېڅ مسله نشته دی څومره چې تاسو سر خپل وینځئ هغه حساب سره د دې لګولو کې به لږه زیاتوالی راځي سوال نمبر 4 کې چې دا به موږ په کم شیمپو باندې وینځو په کم صابون باندې نو دا به موږ هر صابون سره نه وینځو هر شیمپو سره به نه وینځو ځکه بعضې 2 نمبر صابون کې داسې کیمیکل استعمالیږي چې په هغې سره مزید نور نقصان رسیدی شي ویښتو ته نو دا به موږ چې تاسو ته کم یو اصل و بهترین صابون ښکارېږي زما په نسبت باندې لیکس په هغې کې چې کوم اصل صابون دی هغه استعمال شي نو بهتره به وي سوال نمبر 5 کې دا دی چې دا ګنجا سړی هم استعمالولی شي چې چا ویښته بالکل غورځېدلي او که نه هغه یې نشي استعمالولی دغې لپاره دا دویمه نسخه زه تاسو ته ښیمه دویمه فارموله ښیمه تاسو ډېر په غور سره واورئ انشاءالله تعالی د چا ویښته چې غورځېدلی وي او د چا ویښته چې بالکل نه وي د هغې مقدار او حساب زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیمه کومو کسانو ویښته چې په 100% کې 50% کم شوي وي نو د هغې لپاره د دې پاڼې ضرورت دی په دغه طریقه باندې په تیلو کې تاسو د استعمالولی شئ او اوس چې کومو کسانو ویښته په 100% کې 70% ختم وي مګر 20% بقایا وي نو د هغې لپاره به تاسو داسې طریقه کار وکئ چې اول به کلونجي راواخلئ کلونجي به تاسو پیژنئ کلونجي دویم نمبر کې دغه میتي دانه کلونجي او میتي دانه دا دواړه به راواخلئ دا به په لنګړۍ کې ښه صحیح وټاکوئ یعنې اوړه به یې کوئ او بیا به په دقه شړشمو یعنې دغه سرسو تیلو کې به یې واچوئ 2 میاشتو پورې به تاسو دا استعمال کوئ نو ستاسو چې کوم ویښته بالکل ختم شوي دي هغه ویښته به انشاءالله تعالی دوباره راوخیږي د دغه څرمنې نه او چې کله 2 میاشتې تاسو دغه طریقه کار وکړو نو د هغې نه وروستو درېیمه میاشت کې به بیا داسې طریقه کار وکئ چې دا پاڼې نه ده دا پاڼه د دې دا لبرې چلکه به لرې کوئ دا به سپینه کوئ څلوره طرفه به دا سپینه کوئ دې کې دنده چې دا کومه قطره ده د دې غوړوالی چې کوم دی دغه قطره به تاسو ماښام نه راخلئ او خپل سر باندې به یې جوخته جوخته مه کوئ یعنې خپل سر به دې سره مالش کوئ
2 میاشتو پورې تقریبا تاسو دا کار وکئ نو کم ویښته چې پړمبنۍ کردار کې راختلی وي هغه به د دې سره مضبوط شي او پاخه به شي او د هغې نه وروسته چې کله تاسو دا تیل استعمالوئ نو ستاسو ویښته به بالکل اصلي مقدار باندې برقرار الله تعالی انشاءالله تعالی ورسوي. ګورئ که تاسو دا ووایئ چې په دې پاڼه کې کم یو شی داسې استعمالول غواړي نو په دې کې نور د کیمیکلو هیڅ قسم نه ضرورت نشته دی. دې کې الله تعالی خپله قدرتي شفا ایښې ده. دا به ذات خود زه په خپله هم استعمالوم، اوس را سره هم تیل د دې موجود دي او زه همیشه لپاره هم دغه تیل استعمالوم چې د دې تیل هم دا کمال دی. بعضې ملګرو په کمنټس کې دا هم ویلی دي چې ته خپل ویښته موږ ته وښیه لا ته کم تیل چې کوم دی استعمالی. نو دا دروغ نه دي، دا حقیقت دی. دا ما په خپله چې کوم دی به ذات خود په خپل ویښتو باندې چیک کړله. تاسو وګورئ زما سره دا زما د پاسه نه ویښته دي، دا چې کوم دی زما سیټ ته ویښته دي، تاسو ته به ښکارېږي. که چېرې ستاسو ویښته ډېر زیات د شا نه راموړاوېږي ګونجې کېږي نو بیا 100 ګرام سرسو تیل کوي تاسو 200 ګرام نه بلکې 300 ګرام پکې ته دا پاڼه کوي نو هغومره به هغه ویښته گاړه شي او د هغه گاړه کېدو په وجه باندې ستاسو د ویښتو د مضبوطیا به برقرار نیغه شي. السلام علیکم.